د دې څلور بوتل استعمال کی ان شاء الله جرثومه کې کمی وي الله به هغه پوره کړي او اولاد به مته ان شاء الله الله نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. زما عزیزانو موږ تاسو لپاره دا یو بهترینه نسخه راوړې ده چې کوم کسان په دې خبره ستړي شوي دي چې موږ مختلف حکیمانو نه علاجونه وکړه او ستړي شو، موږ پکې پیسې دومره ولګولې، په لکو روپۍ موږ خرچه وکړه، په نښه کېږو یا حکیمانو ورته دوکې ورکړي، هسې فراډ ورسره کړي، نه هغه خلک د پریشانه کېږي نه. اوس موږ تاسو ته دا بهترینه نسخه راوړې ده. ولې دا زموږ یو بهترینه نسخه ده. دا څلور بوتلې دي زموږ سره. دې کې دا 3 قسمه معجون دي. یو صفوف دی. دا صفوف چې دی چې کوم انسان نه قطریزي یا هغه ته مشکلات شکایات وي د دې چې ما نه کپړې بېلمازه شي، هغې دپاره دا موږ یو بهترین صفوف راوړي دي. او د دې یو ټولو کې لویه فایده دا ده چې 10 کاله شوي، 15 کاله شوي د واده، یا 5 کاله شوي، 20 کاله شوي د واده چې اولاد نه وي، نو ان شاء الله العزیز چې دا زمونږ دا نسخه استعمال کی، د دې څلور بوتل استعمال کی، ان شاء الله جرثومه کې کمی وي الله به هغه پوره کړي او اولاد به مته ان شاء الله الله نصیب کړي. بیا وګورئ دا زمونږ 3 مختلف معجونونه دي چې کوم کس دا خبره کوي چې زما سختی نشته په ذکر کې، یا سنم دی بالکل چې څنګه خپل حلال زوجي ته نږدې شم او بالکل ډسچارج شم، خط خالي شم، نو هغې لپاره دا بهترین یو معجون موږ راوړي دي. او دا چې کوم انسان استعمال کړي الله رب العالمین د ده په برکته هغه ته شفا نصیب کړي. ګورئ عزیزانو دا مرکب یو بهترین مرکب دی د جړي بوټیانو، او د دې استعمال سره ان شاء الله العزیز تاسو دا ټول شکایتونه، دا هر رنګه تاسو چې کوم شکایتونه دي یا تاسو د حکیمانو دوکې درکړي دي، تاسو په ځان باندې لکو روپۍ لګولي دي او زرګو روپۍ تاسو ولګولې، تاسو نښه کېږئ، یو ځل تاسو زموږ دا دوایي استعمال کوئ، تاسو په دې ټرای وکړئ، ان شاء الله العزیز دې سره به الله رب العالمین تاسو ته شفا نصیب کړي. او د دې ټولو کې لویه فایده دا ده چې کوم کس ته د معدې مسله وي، نو دې سره به د هغه معده بالکل سمه شي ان شاء الله. نو تاسو دا نسخه ده او چې کوم کس ته پکار وي دا زموږ نمبر تاسو ته لیکلی ښکاري ان شاء الله العزیز. او زموږ دا چینل هم تاسو سبسکرایب کړئ ان شاء الله. وقتاً فوقتاً زموږ چې څنګه ویډیوګانې به تیارېږي هغه به تاسو ته مخامخ درځي ان شاء الله. د ډېر لوی الله په امان، یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.